أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا صدق الله العظيم. د جماعت اشاعت التوحید و سنہ تمام قدرمن علماء کرام، طلباء عظام، عوام و خواص او تمام کارکنانو ته اپیل کوم چې په بعضې حالاتو کې خلق د جذباتو نه کار والی مسله ډېره انتهایی خراب شي، یا د بعضې سړي په دروغو او په مکر او په فریب باندې خلق دوکه شي، نو مسله ډېره انتهایی ګډه وډه شي. زه یو بیان کوم، سنجیده خلق دی ورته په سنجیدګۍ سره غور وکي، او کم خلقو ته چې الله سنجیدګي نه ده ورکړې او یا جذباتی دي یا د مشرانو او د کشرانو سپکو ویلو کې هغوی ډېر زیات تجربه لري، هغوی ته د الله هدایت وکړي، هغوی سره زه غرض نه لرم. دا جماعت اشاعت التوحید و سنہ یو حق پرست جماعت دے، خالص د اللہ قرآن او د پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان خلق ته خودل او رسول او په هغې باندې د عمل کولو د پاره جوړ شوی دی. او زه حلفن قسمن دا تاسو ته ویمه چې زه د هغ فکر خاوند یم کم فکر چې د مولانا حسین علی الوانی رحمه الله، کم فکر چې د قاضی شمس الدین رحمه الله، کم فکر چې د قاضی نور محمد رحمه الله، کم فکر چې د مولانا عنایت الله شاه بخاری رحمت الله علیه، کم فکر چې د مولانا شیخ القرآن غلام الله خان رحمه الله، او کم فکر چې شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرقده دنیا ته خپلو شاگردانو ته ښودلی دی. زه د شیخ القرآن علامہ مولانا الامام محمد طاهر نور الله مرقده د خبرو او د هغه د تحریک او د هغه د تمام تحریراتو او د هغه د هدایاتو یو پابند یم او د هغې یو شاگرد یم او د هغه فکر خاوند یم. زما اختلاف نه الحمدلله د اشاعت افرادو او کارکنانو سره شته، نه می اختلاف مسئلې سره شته، نه می اختلاف څه خاص یو ذات سره شته. زما اختلاف نظم سره دی. د جماعت چې کم نظم موجوده وخت کې روان دی، د شیخ القرآن فکر نه چې دا جماعت چا اړولی دی او خپل ذاتی مخترع فکر باندې روان کړی دی، په هغه فکر په هغه نظم سره زما اختلاف دی چې جماعت اشاعت التوحید و سنہ کې د علماو قربانیانې، د طلباو قربانیانې، نن لکونو درسونه وي. دا کمال د یو سړي نه دی، دا کمال د شیخ القرآن رحمه الله دی او بیا د نن سبا کارکنانو دی. کم سړی چې جماعت اشاعت التوحید و سنہ په نوم باندې ګټل کوي، کم سړی چې د جماعت اشاعت التوحید په نوم باندې و سنت په نوم باندې صرف مزی کوي،
هغه دې ځان ته دا نه منسوب کوي د قربانیانې تمامي دنیا ته معلومي دي. بله ورځ یې یوه خبره په قرآن د پاسه کوله، وی چې شیخ القرآن رحمه الله باړې ته مناظرې ته لاړو د مرګ خطره وه. نو ما ځان سره سوچ کولو چې ته هم چېرته یوه واقعه وښایه چې ته مناظرې ته تلی وې هلته د مرګ خطره یي. په ورمړو کې مناظره وه عبدالحلیم او برهانی سره په 2001 کې وه غالبا، او ته په حیات آباد کې کېناستې. مولانا عبدالشکور صاحب دامت برکاتهم، شیخ القرآن مولانا عارف شهید رحمت الله علیه او منګه وغیره دا دی ورولېږلو او ته پټ شوې. نو قربانیانې جماعت کې د هر چا معلومي دي چې چا څومره چا جماعت خوړلی دی او چا په جماعت کې قربانیانې کړي دي. زمونږه اختلاف دې خبرې سره دی رونو چې په جماعت کې قربانیانې کارکن کوي. د کارکن د وهلو دپاره، د کارکن د وچتولو دپاره، د کارکن د بیزته کولو دپاره د یو سړي ډي آی جي سره تعلق شته، د یو سړي ډي ایس پي سره تعلق شته، د یو سړي غټو غټو افسرانو سره تعلق شته، خو د کارکن د وهلو دپاره چې وله ټلیفون وکړي چې پلنی اوچت کا، په دې ګواهان شته، په وخت به خبره معلومه شي. د خپلو کارکنانو دباولو دپاره، د هغوی جړولو دپاره، د هغوی بیزته کولو دپاره ډي آی جي صاحب سره تعلق شته. خو کچرې یو کارکن د قرآن او سنت د خدمت په وجه په یو ځای کې په مصیبت واوړي او هغه ته یو تاڼې نه مشکلات پیښ شي، یو کارکن د قرآن او سنت په وجه باندې جیل ته لاړ شي، بیا سړی وایي چې زما ایس ایچ او سره هم تعلق نشته. د کارکنانو وهلو دپاره ډي آی جي صاحب سره تعلق شته، خو د کارکن د خلاصولو دپاره، د مفتی مجتبی صاحب د خلاصولو دپاره، د بل یو عالم د خلاصولو دپاره بیا ایس ایچ او افسر سره هم تعلق نشته. خلکو یوه خبره یاد ساته چې دا کم ملګري را خلاصیږي او چا سره منډې ترړې کیږي او یو سړی په سینه لاس ږدي چې دا ما کړي دي، دا به حقیقت معلوم شي چې دا چا کړي دي. یو فرد انشاءالله څوک نشي ثابتولی چې ده را خلاص کړی او ده به چا پسې دا ورانۍ ضرور کړی چې دا اوچت کا ونیسه، او هغه به ورته ویلي وي چې زه یې څنګه ونیسم. په دې باندې ټولو نه لوی ثبوت په موجوده وخت کې یو شته دی، خو په هغې به اوس خبرې نه کوو، داسې بې فایدې خبرې دي. منګه نظم سره اختلاف دی. ټولو نه اول د ده ظلم دا دی چې د جماعت شورا آزاده نه ده، د شورا عزتمن افراد مظلوم دي. تمام مرکزی شورا د شیخ القرآن رحمت الله علیه د زمانې نه چې کم زیرایه خلق دي، کم باغیرته باعزته خلق دي، هغه یې بې عزته کړل او د شورا نه یې وایستل. د شورا نه په ویستلو باندې چا سره مشوره نه ده شوې، او چې کم پکې پاتې دي هغه عاجزان مظلوم دي، د هغوی خبره نه چلیږي. که حق خبره یې وکړه سترګې پرې رایستلی کېږي، او خبره صرف د یو فرد چلیږي. نظم زمونږه د جماعت اشاعت و توحید و سنه نظم ون مین شو ده، ډیکټیټرشپ دی. بس یو فرد چې څه خوښه وي هغه کېږي، په زبردستۍ فارمونو باندې دستخطونه اخیستلی کېږي، او باقاعده شورا کې خپله خبره او په هغې باندې د خلکو مجبورول. سنجیدګۍ سره د تمام جماعت ارکانو مشایخو ته درخواست کوم چې د شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرقده دستور شته او که نشته، د هغه دستور چې شیخ القرآن مولانا غلام الله خان رحمه الله، شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمه الله، شیخ القرآن مولانا سجاد بخاری رحمه الله، شیخ القرآن مولانا عنایت الله شاه بخاری رحمه الله، او داسې نور مشایخ چې راجمع شوي وو یو دستور یې لیکلی و. هغه دستور څه شو؟ د جماعت اشاعت د شیخ القرآن د فکر ته دشمن یې او که زه دشمن یم، تا هغه دستور څه که؟ هر جماعت سره خپل دستور وي، هر کارکن سره ورسره وي، هر کارکنی پړاوی مشران د هغه دستور نه خلاف نشي کوي، کارکنان په اعتراض کوي. په تمام پاکستان کې یو کارکن سره دستور نشته، تا غیب که ولې؟
د شیخ القرآن د فکر دشمن تی او کزیم. په هغه شیخ القرآن رحمه الله په دستور کې د انتخاباتو ذکر لیکلی دی چې 15 کاله پس به په امیر باندې انتخابات کیږي. یو سړی به د جماعت مستقل ډکټیټر نه جوړیږي، یو سړی به جماعت مکمل یرغمال کوي نه، هرو 15 کالو کې به یو ځل انتخابات کیږي. تا کم دي چې انتخابات په 15 کالو کې کړي دي؟ د شیخ القرآن رحمه الله د دستور او د فکر دشمن تی او کزیم. او هغه دستور کې شیخ القرآن رحمه الله عہدیدارانو ذکر کړی دی: نائب امیر، ناظم، نائب ناظم، ناظم مالیات، ناظم نشر و اشاعات، او بیا د دې تمامو افرادو دائرہ کار متعین کړی دی. وروره ما ته په ګراوند باندې وښایه هغه عہدې کمی دي. ناظم مالیات کم دی د ملک چې دا پیسې هغه له راغلي وي او هغه سره رجسټر ورسره وي چې دومره پیسې راغلي او دومره لاړې. تمام تر عہدې صرف یو سړي سره دي. دې سړي سره زه دشمني نه لرم، د سړي فکر سره دشمنی لرم. دا د شیخ القرآن د فکر دشمن دی. دا د شیخ القرآن د جماعت چې کم هغه قوانین جوړ کړي و د هغو قوانینو دشمن دی. نور زما د پاره محترم دی، زما د پاره عزتمند دی. بل ورځ یوه خبره کوله چې داسې د منافقینو آیاتونه قرآن کې تحریفونه چې عبدالله بن ابی رسول الله باندې دا الزام لګولی و گویا کې دی په دبې الفاظو کې د نبوت دعوه کوي چې زه عبدالله بن ابی ابن سلول شم، خو بیا به ته بل څوک وي العیاذ بالله د هغه مقابله چې چا سره دا خو ته د نبوت دعوه کوي. گزاره کوه زړګیه انشاءالله بې ادبه او سپکه خبره به نه کوو. زمونږ دپاره محترم عزتمن تمام علما او مشایخ، خو خبره مې دا کوله چې هغوی شیخ القرآن رحمه الله عہدې منتخب کړی وي. ناظم مالیات کم دی چې هغه سره اختیارات وي. تمام عہدې صرف یو فرد سره دي. امیرم دی، ناظم دی، مالیات والم دی، نشر و اشاعت هم د لاس کې ده. څوک ربط نشي کولی د شیخ القرآن جماعت ولې یرغمال شوی دی، د شیخ القرآن رحمه الله دستور ولې ورک کړی شوی دی، د هغه فکر ته ولې ور اچولی کیږي، خپل افکار د شیخ القرآن په افکارو باندې ولې خجولی کیږي. او که څوک وایي چې نه جي نو ما ته دې وښایي که نه چې د شیخ القرآن رحمه الله په دستور کې 15 کالو کې د امیر انتخاب دی، په دې 20 کالو کې انتخاب کم دی چې شوی دی. من خو د شیخ القرآن روحانی اولاد یو چې کله سلبی بچی د شیخ القرآن فکر دشمنی کوي او شیخ القرآن فکر خاورو سره ملاوي، منگ باندې فرض دی چې منگ به د شیخ القرآن فکر ژوندی کوو. په دې تمام جماعت کې د شیخ القرآن وینه شامله ده، د شیخ القرآن خولې شامل دي، د شیخ القرآن غیرت پکې شامل دی، د شیخ القرآن کنځلې بدې ردې خوړلې دي، دا ټول تکلیفونه پکې شامل دي. نن به یو سړی به یک جنبش قلم د خپلې خېټې او د خپل خواهش دپاره د شیخ القرآن تمام دستور باندې خاورې اړوي. منګ ورته تیار نه یو او زما جماعت اشاعت التوحید و سنت کارکنان هم دې فکر ته نه دي تیار چې یو سړی د شیخ القرآن فکر خراب کی نه. او بله خبره ده چې دا تمام عہدې او دا تمام د دستور قوانین په خاورو کې تا ملاو کړي دي، نو د شیخ القرآن د فکر دشمن تی او که د جماعت کارکنان دي یا زیم. صوبائی شورا خود مختاره نه ده، په نورو صوبو کې خود سره شورا برای نام ده، خو چې خیبر پختونخوا کې کمه شورا ده هغه خود مختاره نه ده. په هغې باندې بقاعده د مرکزی امیر قبضه ده. ما ته د جماعت اشاعت التوحید و سنت د شورا زیرای ارکان وایي چې یوه شورا دې داسې وښیي چې زمونږ مرکزی امیر په هغې باندې ناست نه وي. ولې صوبایي شورا کې د مرکزی امیر کار څه دی؟ صوبایي شورا کې د مرکزی امیر راتللو څه کار دی؟ د مرکزی امیر په هغې کې د فیصلو کولو. تمام شورا مظلومه ده، زیرای خلق دی پکې،
غیرتی الکان دی پکې، بهترین علما دی پکې، دباو کړي شوي دي، دغه اختیار نشته. یو سړی براشي ډیکټیټر او تمام فیصلې به هغه وکړي. ولې؟ زمنګ د صوبې خپل امیر دی مفتی سراج الدین دامت برکاتهم، آزاد پرېږدوه، تمام ارکان آزاد پرېږده چې هغه څنګه غواړي فیصله وکړي. د شیخ شاه زمین صاحب چې دغه د شیخ القرآن شاګرد دی، د هغه شورا نه ماتولو دپاره تا زبردستی د شورا ولاو باندې وکړه او هغه دې وایسته. هغه دې په څه باندې وایسته چې هغه صرف د دې خبرې مخالفت کړو. ای کارکنانو د توحید و سنت ملنګانو ورونو، چې د یو فارم لیکلی و، په هغې کې چې کله فارم کومو ملګرو جوړولو لیکلو نو هغوی پکې ولیکلو چې امیر کی ہر جائز حکم کی اطاعت کریں گے. دی چې راغی وی دا جایز ته کټ کا. دا مولیان بیا په دې جایز ټکي کې بهانې جوړوي. ولیکا چې د امیر کے ہر حکم کی اطاعت کریں گے، یعنی د خیال دا دی چې زه خدای یم. نو په دې باندې شیخ شاه زمین صاحب انکار وکړو چې زه په دې دستخط نه کوم او دا خو د کفر خبره ده، جایز ټکی به پکې لیکې. په هغې خبرې باندې شیخ شاه زمین صاحب ته د شورا نه وایسته او د شورا والا په دې خوښه نه وه، زبردستی دې وکړه. ستا په صوبایي شورا کې څه کار دی د خدای بنده؟ ته مرکزي شورا ولې نه راغواړې؟ او ستا مرکزي شورا کمه ده؟ او ستا مرکزي شورا کې کم وڅه پورې خلکو له اختیار ورکړی دی، سوا د خلکو بېعزته کولو نه، سوا د خلکو کنارې ته لګولو نه. زما دا خبرې غور سره واورئ، دا د جماعت د مفاداتو خبرې دي. انشاءالله کمې پراپیګنډې چې سبا د جمعې په شپې د اراده ده د هغې ټولې ازاله درله کومه د الله په فضل. لہذا مرکزی امیر ډیکټیټر دی، هغه په صوبایي شورا کې مداخلت کوي. د شیخ القرآن رحمه الله دستور راواله پکې وی پړاوې که زما خبره مفتی منیر شاکر خبره کارکونه مه منه، زه څه شیم، زه کمه د کم باغ مولی یم، د چې بله ورځ وي چې د کم درن موږی، بلکل زه هیڅ شی نه یم، زه ستا د خپو خاورم نه یم. ته زما دپاره ډېر سربلند و سربالا یې، خو شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمه الله تا نه ماته ډېر اوچت دی، د هغه افکار تا نه ماته ډېر لوړ ښکاري. د هغه دستور راواله هغې کې وګوره چې پکې دا لیکلي دي چې صوبایي شورا کې به مرکزي امیر بدماشي کوي او یا به مداخلت کوي. نو د شیخ القرآن د فکر دشمن تی او که زیم، د شیخ القرآن رحمه الله د فکر ختمولو والا تی او که جماعت تی؟ نه، ټول جماعت دی یرغمال کړی دی. 5 کالو انتخابات و تصور دی اډو ختم کړی دی. صرف اور صرف ون مین شو دا ورونو، هر څه ځان ته، میم زرما ټول زما. د جماعت کارکنان به صرف سرونه ماتوي، هغوی به خلکو سره صرف جګړې کوي. ته فیسبوک وګوره، دومره یې تا سره مینه ده د ود الله بنده، تا سره یې دومره مینه ده چې ستا په وجه ما پسې کنځلي کوي، لویو لویو مشایخو پسې کنځلي کوي. یو خو تا دا ظلم کړی دی چې کارکنان دی د الله بندگان کم او د ځان بندگان دی زیات جوړ کړي دي. ته په درس کې خلکو ایمان په ځان جوړوي، ته کارکن له داسې تربیت ورکوي چې کارکن سبا ورځ قرآن و سنت تمام حدود کراس کی خو چې تا دفاع کی. د هغو په سپینو ذهنونو کاغذونو ذهنونو باندې ته نفرتونه لیکې د علماو. تمام جماعت د علماو نه د کارکنان بدزن کړي دي، صرف د ځان ته ودرولي دي چې ما سره ډېره مینه ده، ته تربیت داسې ورکوې. او کم خلق چې ستا تربیت یافته دي، د شیخ القرآن تربیت یافته خلق، شیخ عبدالجبار صاحب، شیخ شاه زمین صاحب، شیخ مفتی سراج الدین صاحب، شیخ سراج الدین صاحب، شیخ فلان هزارها شاگردان دي. د شیخ القرآن شاگرد لکنزل او که بده خبره به تې وانوري، سپکې سپورې ورته ووایه بده خبره به تې نه وانوري. ستا شاگردان په فیسبوک سهار نه تر بیګا پورې سپکې سپورې وایي، دا ستا تربیت دی. اشاعت دې کم طرف ته روان کړی دی. کارکنان صرف دا کار دی چې جنګونه به کوي، ککرې به ماتوي، خو چې په شاګرد باندې کارکن باندې کله مشکل راشي بیا ته نشته، بیا د ایسچو سره تعلق نشته. د جماعت په وجه حضراتو یو سړی د جماعت په وجه د دې جماعت په وجه د تمام ملک افسرانو سره هغه خپل عزت او وقار جوړ کړی دی. دا ملک افسران چې راځي دا تاله نه راځي، دا د دې کارکنانو د زوره تاله راځي.
نو چې کله په دې کارکنانو مشکل راشي بیا دا افسرانو ته ټلیفون کوه یو سړی خلاصوه. داسې مه کوه چې بل سړی خلاص کی او ته ووایي چې ما خلاص که. و د الله بنده خلک خو پوهېږي ټول خو داسې ماشومان نه دي چې هغه کذب بیانوي او په دروغګویۍ باندې به هغوی نه پوهېږي. زیرای خلک خان دي هغه پوهېږي په دې خبرو باندې. بهرحال ټولو نه لوی ظلم دا چې صوبایي شورا دومره اختیار نشته چې ضلعي عمرا هم مرکزي امیر متعین کوي. فلانی کلي کې امیر هغه لرې کې هغه منتخب کې هغه ناظم هغه. اوس د بونیر یو عام ناظم دی. ستا خبره چې کله تا دا تمام جماعت په نشنلیانو باندې بغیر د شورا د فیصلې نه خرڅولو. شورا مورا نشته بس د یو ډیکټیټر چې څه خوښوي هغه کوي. هغه ډیکټیټر شورا نه بغیر جماعت په نشنلیانو خرڅ که د بونیر یو ناظم د هغې خلاف وکړه. باقاعده تا امر جاری که چې دا لرې کې د نظامت نه. ضلعي عمرا هم د یو سړي په خوله باندې لګولی کېږي او ماتېږي. ضلعي باډیانې هم د یو سړي په خوله جوړېږي. حالانکې ضلعي باډی کې د مرکزي امیر اډو کار نه وي. د شیخ القرآن هغه دستور ولې خاورو سره ملاوی؟ د الله بنده د شیخ القرآن بچی زمونږ د سر تاج یې. خو دا کم کار دی چې روان کړی دی دا د شیخ القرآن دشمني ولې کوي؟ د خپل انا د پاره د مشایخو دستور ولې خاورو سره ملاوی؟ هغې نه علاوه عزیزانو مرکز ته اندرونی او بیرونی چندې راځي. کم از کم هغو خلقو ته خو به پته وي چې کم خلق یې رالیږی. ورونو چې کم خلق یې رالیږی تاسو له خو به پته وي چې کم خلق مرکز ته یو ډیکټیټر ته بهر نه او اندرونی څومره چندې راځي. دا خفیه کاته ده. رجسټر نشته، ناظم مالیات نشته او کوي خپل لاس لاندې یو عام سړی وي هغه ودرېږي. دومره وشوي او دومره حضرت خپل ځان نه ولګولې. و د الله بنده نو شورا والا خلک خو خبرې پوهېږي که نه؟ مشران خو پوهېږي که نه؟ هر سړی خو داسې نه دی چې ستا د یرې د وجې نه به یا غلی شي یا به پوهېږي نه. دا وړه لکان خو نوجوانان دي دا خو صرف اخلاص پیژني. دا عاجزان خو به وغولیږي خو یو وخت کې دا هم پوهېږي داسې ولې کوي. لہذا اندرونی و بیرونی چاندې دا خفیه کاته ده. هیڅ درآمداتو برآمداتو حساب و کتاب نشته او د شیخ القرآن د وفات نه پسې څوک هم نشي ثابتولی چې شوی وي او برای نام چې کمې خبرې کېږي په هغې خلک پوه دي. او بل زما درخواست دی چې د مرکز اخراجات ته وښودلی شي. په دې مرکز کې څه شی لګي چې د تمامې دنیا پیسې راځي او خرچې نه پوره کېږي. مرکز کې د میلمه دپاره خوراک نشته، د میلمه دپاره بستره نشته، د طالبانو خوراک د پنجپیر او د ګیر چاپیر د خلکو په جوماتونو باندې دی. نه پکې خوراک شته، نه پکې څښاک شته، نه پکې د میلمه قدر او احترام شته. دا خرچه کېږي په څه شي؟ او کم جومات چې مخکې جوړ شوی و هغه جومات د شیخ القرآن رحمه الله مشر زوی جوړ کړی او تاسو تم پته ده که چاته پته نه وي موږ ته خو پته ده چې د شیخ القرآن رحمه الله مشر زوی په خپلو پیسو غالبا 48 لاک باندې جوړ کړی. دا نه وی چې کم جوړ شه دا د مسلمانانو په چندو باندې جوړ شه. څومره راغلی څومره ولګېدي. او په دې تمامو چندو کې کله کله د تنظیم پیسې په مدرسې ولګي. ولې؟ د تنظیم جات جدا شی دی، مدرسه جدا شی دی. دا حلالي دي. او عجیبه خبره دا ده چې تنظیمي فند هیڅ پته نشته. کم خلک چې پیسې ورکوي رالیږئ او کمه دنیا چې سترګې غړوي او زما ویډیو واورئ د شیخ القرآن رحمه الله جماعت سره ظلم مکوئ. یو سړي حق آواز د دباولو دپاره بې بنیاده خبرې مکوئ. تاسو دا سوچ وکئ چې دا کم خلک پیسې ورکوي دا خلق دا سوچ وکړي چې موږ دومره پیسې لیږلي دي نو راشه د مدرسې لیټرینونه وګورئ او زمونږه د ډیکټیټر صاحب کور وګورئ. ښکاره به فرق درته معلوم شي. د تمام بیرونی اندرونی ملک نه پیسې راځي په هغې د مدرسې لیټرینونه نه جوړېږي. مدرسه پې نه واسعه کېږي او د حضرت کور پې جوړېږي او هغې کې یو باتروم په لکونو روپو جوړېږي. ولې آخر د تنظیم سره او کارکنانو سره دا ظلم ولې کېږي؟ دا حرام آیا زمونږ په قرآن و سنت کې دا حرام نه دي؟
آیا بس د یو سړي چې څه خوښوي هغه به کوي د شیخ القرآن رحمه الله طالبانو شاګردانو د هغه لګولي باغ سره؟ لہذا یوه بل آخري خبره کوم، بیا د یو څو پراپیګنډو ازاله کوم. موږ ته د دا وښودلی شي ورونو چې دا جماعت اشاعت التوحید و سنه سیاسی تنظیم دی که غیر سیاسی دی؟ که چیرې دا جماعت سیاسی تنظیم وي نو بیا خو د شورا راوغوښتلی شي. شورا مرضي ده چې د چا په باره کې د کم یو سیاسی جماعت د هغوی شورا والا خوښه وي، د کم سیاسی جماعت حمایت چې کوي موږ به ورسره ومنو چې شورا فیصله ده، خو آزاده شورا، دباو د لاندې نه، لکه څنګه چې موږ او تاسو پوهیږو. که چیرې دا تنظیم غیر سیاسی وي، مذهبي او دینی تنظیم شیخ القرآن موږ له جوړ کړی دی، نو که دا غیر سیاسی وي ولې هر کال د شورا د فیصلې او د مشورې نه بغیر یو سړی پټ پټ کلای دا ټول جماعت په یو جماعت خرڅوي، په بل علاقه کې په بل جماعت خرڅوي؟ ولې؟ آیا د شورا په دې کې حق نشته؟ که مذهبي وي هم متعینې کوي او که سیاسي وي هم متعینې کوي. موږ پوه کې اوس یو څو پراپیګنډې چې سبا د جمعې په شپې ماسخوتن نه پس زمونږ قدردان زمونږ عزتمن د تمام صوبې اجلاس د عمراو راغوښتی دی. الله اکبر! شیخ القرآن استا دستور څه شه؟ استا د انصاف ښکلې ښکلې فیصلې څه شوې؟ مرکزی امیر د خپل یری او د خپل ځان خلاصون او د یو غیرتی کارکن د دباولو او د بیزته کولو دپاره صوبایي شورا راغواړي. مرکزي شورا ولې نه راغواړې؟ ته خو مرکزي سړی، ستا په صوبایي شورا کې څه کار دی؟ خو دا خو خلک نه پوهېږي، دا پوهه خلک خو پوهېږي، هلکان به نه پوهېږي. صوبایي شورا عمرای راغوښتي دي او هغوی ته به دی څه خبرې کوي مخکې نه واوره. یو خو تاسو ته چې دا معلومه شي چې دې زړه کې وایي چې دا ټول خلک ما سره دي. الله الله یاد وساته، یو بادشاه چرته یو حکیم سقراط سره په لار کې میلاو شو. اوږده خبره ده خو لنډه خبره کوم. هغه ورته وایي چې لته یې ولا ورکړه، ورته وایي چې ته څوک یې؟ هغه ورته وایي چې د لتې نه خو معلومیږي چې دا لتې خو بل څوک وهي. هغه ورته وایي چې ته زما په دې سر تاج نه ګورې، زه بادشاه یم، ته ما پسې دا لښکرې نه ګورې، ته ما دا لباس نه ګورې. هغه ورته وایي چې دا ټول تا نه خارجي څیزونه دي، لښکر تا نه بار شی دی، تاج تا نه بار شی دی، ستا سر نه به والي بل سر باندې به څوک کېږي. ذاتي کمال راته وښایه، راځه چې اوبو ته ودانګو، پته به ولګي چې ته ډېره لامبو وهې، بادشاه سلامت که زه ډېره وهم. نو الله دې کمی او بشی معاف کی. دا تا سره چې دا کم تاج دی په سر د امارت تاج یې خی شوی دی، دا کمه بدماشي او دا کم زور دی چې په خلقو باندې دی، خلک بېزتی نه عاجزان یریږي. دا کنارې تکا پته به ولګي چې ستا څومره ملګري دي او زما څومره ملګري دي، د حق څومره ملګري دي او د باطلو څومره ملګري دي. خو دا بدماشي او دا زور لږ کنارې ته کېږدوه. یوې ورځې دپاره، یوې ګنټې، یوې میاشتې دپاره استعفا ورکه، دود که دود پانی که پانی به درته معلومه شي. دا خو د زبردستۍ او د بېزتۍ نه خلک یریږي. او په دې زما دې راتلونکي دا کمې پراپیګنډو تردید چې زه کوم، په دې تا ته معلومات پکار دي چې دا ما ته ستا د ځای نه څنګه معلومات راغله چې ته به سبا دا خبرې کوې. تا ته دې دا یقین وي چې تا سره څومره خلک ناست دی د الله په فضل، دا د حقو ملګري دي او زما ملګري دي. تا سره هلته چې څومره خبرې شوي دي، ته چې کمې خبرې سبا کول غواړې هغه ټولې ما ته را رسېدلي دي. فردن فردن ورونو زه د هغې خبرو تردید درته کوم چې سبا کمې کېږي. ټولو نه اول خو زه تاسو ته درخواست کوم چې په مکر و فریب باندې غلط نه شئ. دا د همیشه د لیډرانو د مگرمچ اوښکې بیایي او درته وبجاړي او تاسو سره به د ډېر زیات د خیرخواهۍ یو یاره زه په کارکنانو خفه کېږم. په دې خبره یاد وساتئ، په شیخ ولی الله څوک خفه شوی دی، په شیخ عارف شهید څوک خفه شوی دی، په د بونیر زمونږ د نوجوانان توحید و سنت امیر مولانا مصباح الدین صاحب باندې څوک خفه شوی دی، مفتی مجتبی صاحب پسې څوک منډې وهي اور پسې څوک خفه شوی دی،
مفتی توصیف صاحب چار اخلاص کړی دی، چا ورپسې منډې وهلي دي، چا ورپسې جړلي دي. زمونږ دا کارکنان چې ځای په ځای باندې جیلونو ته ځي په وړو وړو خبرو باندې، یو سړی د اشاعت خلاف خبره وکړي او دوی لاس ور واچوي او بیا هغوی پسې پولیس راشي، وی وهي وی ټکوي، چا ورپسې منډې والي دي. څومره خیرخواهي کړې ده، څومره کارکنانو د شهیدانو د بچو خیال ساتلی شوی دی، او د چا د مقتول د شهداو د کور ته پیسې ورکړي شوي دي، د چا د اف آی آر غم شوی دی. دا ټولې خبرې خیال کې ساتئ، تشې په مکر و فریب چې ونه غولېږئ. هر وخت کې غولیدلی یې، دې وخت کې چې ونه غولېږئ. دا جماعت د ډیکټیټر نه او د بدنظمۍ نه خلاصول غواړي، دا جماعت نظم جوړول غواړي، دا یو بنیادی مذهبي جماعت جوړول غواړي چې په دې کې هر کارکن ته تحفظ ملاوي، هر کارکن په سر باندې لاس وي، چې د یو سړي اختیار نه وي، د شورا اختیار وي، چې شوراګانې هر څلور واړه آزادي وي، علما باوقاره وي، باعزته وي، د علماو بې عزتۍ چې نه کیږي. صرف د مالدارو خلکو په سټیج باندې چې ځای نه وي، چې د علماو ځای هم په سټیج باندې وي. زمونږ په اجتماع کې مذهبي بیانات کم شي او سیاسی زیات شي. سیاسی خلکو ته زبردست پروتوکول ملاویږي. زمونږ د جماعت امیر صاحب هغوی د پاره د سټیج سیکرټري ولګي، د سټیج چې کومه عمله ده د هغې په سټیج کې اختیار نه، اختیار د دغه یو سړي دی، ډیکټیټر دی، ډیکټیټرشپ ون مین شو. او کلګیري بره ناست وي، علما لاندې په ځمکه ناست وي، لوی لوی مشایخ لاندې ناست وي، بره مالداره خلک ناست وي، او مالداره خلقو سره یو وضعیت کیږي، غریبانانو سره بل کیږي. کم چې د کار خلک دي، د دین والا خلک دي، سرونه متي یا په خاورو ناست وي. بهرحال یو خو په مکر و فریب باندې ونه غولېږئ. نمبر 2 په الزاماتو ونه غولېږئ. د زمونږ د مشرانو دا عادت دی، د بازو ټولو نه الله پاک دې وساتي، زمونږ مشران ډېر پاک خلک تیر شوي دي، چې هغوی کله وګوري چې خپل مقصد یې خرابېږي. بله خبره کوم، یوه خبره په منځ کې راغله. امارت د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی. موږ باندې خو خلک الزامونه لګوي، پراپیګنډې، چې فلانی حدیث نه مني. الله اکبر، د قرآن پوره ذخیره او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پوره حدیثونه خو نن سبا مشران هغه خلک منکر دي چې هغوی جیبونه ډکوي. و د الله بندګانو، زه یوه خبره کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سید القوم خادمهم. خادم خدمتگار ته وایي. که چېرې تا سره په لاس کې جارو در سره او تا ته یو سړی راشي او هغه تحریک چلوي چې زه تا نه دا جارو اخلمه، نو ته به په دې جګړه وکړې، ته به ورته وایې چې زه مړه دا ځای زه جارو کوم، بنیاد به ووتو، ځه ته جارو کوه. خو چې ته په جارو باندې جګړه کوي، خو معلومیږي چې جارو کې دې څه فایده ده که نه. نو امارت خو خدمت دی، او ته دا 25 کاله ورپورې ټینګي او ټول خلک دې پې بېعزته کړل، نو که ستا دا خدمت وی، خدمت نه خو سړی تنګ وي. خو معلومیږي چې په دې کې څه شته، چاله چې حساب نه ورکوي. بنګله یو قسم جوړه ده او جومات مدرسه بل قسم جوړه ده. بهرحال الله دې کمی او بشی معاف کی. په مکر و فریب او په الزاماتو ونه غولېږئ. همیشه د خپل سیټ او د ډیکټیټرشپ بچ کولو دپاره الزامات لګېدلي دي، بیا به هم لګي. په هغو الزاماتو کې یو الزام دا دی چې ځان له جماعت جوړوي، ځان له جماعت جوړوي. یاد وساتئ، جماعت اشاعت التوحید و سنه باندې زما تباهي شوې ده. ما په بلا شی تکلیفونه تیر کړي دي، ما په بلا شی مناظرې کړي دي، آن د ریکارډ موجودي دي. نه به وایم چې موږ د جماعت اشاعت التوحید و سنه د مسلې دپاره څه کړي دي، دا به په ویډیو کې بعضې خبرې نه کوم، کني نقصانی به وي یا به انانیت تی جوړ شي. خو چې کم سترګو والا خلک دي هغوی ته پته ده. زه به د جماعت خلاف بل جماعت جوړ کم، سوال نه پیدا کیږي. دا پراپیګنډا صرف د خپل انا او د مال او دولت او د خپل خواهشاتو د ډیکټیټرشپ بچ کولو دپاره او د شیخ القرآن د دستور فنا کولو دپاره دا پراپیګنډا به لګي. انشاءالله تاسو به یې واورئ د جمعې په شپه باندې. خو که دا ویډیو یې مخکې وانه اورېده، نو لہذا الگ جماعت جوړول سوچ ونه کې. زما جماعت اشاعت التوحید و سنه دی. زما فکر د شیخ القرآن مولانا طاهر رحمه الله فکر زما فکر دی. زما دستور د شیخ القرآن دستور زما دستور دی. د هغه هدایات زما هدایات دي. زه د شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرقده یو ادنا سپاهی او غلام یم، او د هغه دستور به انشاءالله را اخلم او په خپل جماعت باندې به لاګو کوم. دا زما خپل جماعت دی.
بل جماعت جوړول الګ جماعت جوړول زما د الله په ذات قسمی تصور کې زما نشته او نه به څوک ویني دا ارمان به د چا پوره نشي. نمبر 2 یو به دا پراپیګنډا واورئ چې د امارت شوقین دی. نه په امارت څوک شوقین دی، دا به راتلونکي وخت کې او په تیر وخت کې پته لګېدلې، دا راتلونکي وخت کې او پته ولګي. زما د الله په ذات قسم وي چې نه زه امیر شم او نه مې څوک مقرر کی او نه زه دا سیټ. ما قانون دا دی چې امارت به 3 کاله وي. شیخ القرآن 5 کاله لیکلی دي یا به 5 کاله وي. نو چې زه د امارت شوقین هم زه خو په دې پوهېږم چې 5 کاله پس به زه لرې کېږم. شوقیان یې هغه خلک دي چې هغه ورپورې نښتي دي، وی چې زه کمبل پرېږدم ما کمبل نه پرېږدي. والله که امارت مې تصور کې شته او نه والله که امیر شم. دا یاد وساتئ، دا ځان سره ولیکئ. امیر به داسې یو سړی وي چې هغه به د شیخ القرآن د افکارو حامل وي، هغه به د شیخ القرآن د افکارو غلام وي. هغه سړی دی امیر شي. خو 5 کالو پس به انتخاب کیږي د دستور مطابق او شوراګانې به آزادي وي. کارکن په سر بسار لاس کې خودی شي او د کارکن دپاره به ټول جماعت استعمالیږي. ټول جماعت به د ځان دپاره څوک نه استعمالوي، د کارکن دپاره به استعمالوي. دا زمونږ افکار دي. بله پراپیګنډا دا بعض ادارو رایستی دی. زما د الله په ذات قسم وي چې اندرونی او بیرونی هیڅ ادارې سره زما هیڅ تعلق نشته. والله که د ادارې یو فرد سره مې هم دوستي او پیژندګلو وي. او کله چې ډیکټیټرشپ تکلیف شروع شوی دی نو هغه وخت نه پس ما ته چې کومې دمکې په ټلیفونونو میلاویږي، کومو ناکاره نمبرونه او نامعلومه نمبرونه چې ماله دمکې راکولی کیږي، نو د ادارو سړی زه شوم او که هغه سړی شو چې هغه ما په دې یروي او هغوی ته وایي چې دا وکړه، ما ته چې کومې دمکې د څو ورځې کیږي چې میلاویږي، کمې سپکې سپورې چې ما ته ویلی کیږي، نو ما خپل خاندان ته او خپل تمامو مینوالو ته مخکې نه دا ویلي دي چې د شیخ القرآن افکارو د پاره به انشاءالله جدوجهد کوو. تمام اشاعت به د غلامۍ نه ازادو، صحیح نهج باندې به اشاعت روانو. په دې صحیح د شیخ القرآن په فکر کې که چېرې ما ته هیڅ تکلیف میلاو شو، هر طرف نه په ما باندې څه قسمه تجاوز وشو، ما خپل خاندان ته، خپل فالوورز، خواصو خلکو ته، خپل کسان ښودلي دي چې دا به دغو خلکو طرف نه یو کار وي او دا به زما مدعیان وي. نو ته پراپیګنډه کما پسې څوک ځاک دا کوي چې د ادارو ما قسم وخوړو چې نه څوک پیژنم نه مې ورسره تعلق شته، او دمکیانې چې ما ته میلاویږي معلومیږي چې زما کم مخالف دی هغه به کیدای شي ادارو سره تعلق زما نشته. او کنی د قرآن و طلاق وکړي چې زما هیڅ یو سرکري سړي سره تعلق نشته، نو بیا به پته ولګي. منګه خوار غریب خلک یو. ما درته ووایي چې زه د شیخ القرآن د افکارو خبره کوم او د شیخ القرآن د خاندان د دې داغ نه او د دې بدنامۍ نه د بچ کولو کوشش کوم چې سبا څوک ونه وایي چې یاره هغوی دا پیسې وخوړې. دا ډیکټیټرشپ ختمول غواړي، د شیخ القرآن رحمه الله افکار لګول غواړي. تمامی شورا او تمام ارکانو ته درخواست کیدای شي مانه لږ تجاوز خبرو کې شوی. زه معافي غواړم. زما ټول مشرانې، زما د الله په کلام قسم وي چې هیڅ ذاتي غرض مې نشته، هیڅ ذاتي دشمنی مې نشته، او په الله مې د قسم وي چې د سپکوالی مې هم مقصود نه دی، خو نه چې کومه غلطه ده والله چې هغې ته غلطه ووایو، ولا چې دا مشایخ د غلامۍ نه خلاص کو، ولا چې دا کابرین د غلامۍ نه خلاص کو، ولا چې دا جماعت د یارغمل کولو نه خلاص کو. یقینو ستقبل جماعت باندې د چا ارمان وزي. دقه جماعت ته د شیخ القرآن جماعت ته د شیخ القرآن فکر دی. ان شاء الله العزیز دې فکر مطابق ټول ډټ کر ودرېږي، په نظم و ضبط باندې جماعت روان کې. دا نقصانونه او دا خبرې وباسه، الزامات مه لګوئ، پراپیګنډو کې را نشئ. احادیثونه منکر زه د قرآن نه په شان د قرآن نه منکر لکه څنګه کافر ګڼم داسې د احادیثونه منکر کافر ګڼم. مبتدیینو بېدینه خلکو چې کومه ویډیوګانې زما متعلق مشهوري کړي دي، دا ما ته معلومې دي چې دا جوړې کړي چا دي او دا سړی رالیږلی چا و، هغه باندې به م انشاءالله په یو وخت کې رڼا واچولی شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.